او دا وخت زه په ضلع نوښار کې په خیر آباد کې موجود یم د ام سی بي بینک د پاسه او نن چې ما کوم دکان تر اوس دی دې دکان نوم دی الحافظ قدرتی شهد اینڈ ډرای فروټ په دې کې هر قسمه ډرای فروټ او غبین چې کوم دی هغه بالکل اوریجنل ملاويږي راځي چې تاسو دې دکاندار سره ملو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرورا؟ خیر دی الحمدلله. زمونږ د کتونکو سره اول خپل تعارف وکړئ. جی زما نوم حافظ وقاص احمد دی، خیر آباد اوسیدونکی او خیر آباد بازار کې دغه وړو کې شانته دکان. صحیح. تاسو په دې دکان کې څه څه ملاويږي زمونږ د کتونکو خبر کړئ. زمونږ سره هر قسم شهد دی، وړو مچو غټو مچو حتی چې درمیانه مچو شاتم شته بالکل ګارانټي سره موږ ورکو. صحیح. او ذمہواری سره چا هم ملاوت دا اوس چې کوم دی دا غبین چې کوم دی دا د غټو مو دی که دا د نرو مچو دی؟ دا د وړو مچو دی بالکل دی که چا ملاوت ثابت کو 5000 جرمانه مانی. لکه هر قسمه لیبارټری چوکي دې کې ان شاء الله هر قسمه لیبارټری چې څوک ایکسپرت دي د شاتو هغه ته وړل شي، لیبارټری کولای شي چې کم ځکه چې کولای شي. صحیح. دین علاوه دا د لکه د وړو مچو دی درمیانه مچو ولې غبین کم دی هغه زموږ د کتونکو ته خوایا دا موږ سره د فلوس شات دي دا درمیانه مچو دي نه دا مچي چې وي نه ډېر وړي وي او نه غټي وي. دا شات مناسب ریټ کې وي، ډېر په مناسب ریټ کې راځي. دا ارزان وي ډېر دا ارزان وي خو سیس چې دی پیور دی بالکل دا هم چې څنګه هغه چک کولی شي همداسې دا هم چک کولی شي څنګه چې د هغې ذمهواري موږ اخلو او د دې دا راته وایي وقاص بھائی چې تاسو څنګه د 100% ګارنټي ورکوئ چې دا بالکل اوریجنل وي په دې کې به بالکل ملاوټ نه وي دا تاسو بذات خود په خپله باندې چې کم دی نو دا کړی دی که سی حساب دی؟ زمونږ الحمدلله پلار نیکونو نه د شاتو کاروبار دی نو موږ چې کم خبره کوو همدغې وجې نه موږ ډاډه کوو چې دا زموږ د خپل لاسو شات دی. موږ په خپل لاسو باندې ویستې دي نو هر قسم تاسو چک کولی شي چې څنګه څوک ټرای کولی شي چې دې کې ملاوټ شته که نه موږ یې ذمهوار. صحیح. وقاص بھائی د دې نه علاوه تاسو سره په دې دکان کې نور څه ملاویږي هغه زموږ د کتونکو ته ووایي. دې نه علاوه موږ سره خالص غوړي دي کوم چې موږ خاص طور باندې د باجوړ نه راغواړو او بالکل دا موږ ګارانټي سره ورکوو. لیبارټری کولی شي په دې کې هم چې کوم نه ملاوټ به نه وي، 2 نمبري به نه وي، 2 نمبري به پکې نه وي، بالکل خالص به وي. او د اکثر د بازار د عام غوړي چې وي هم د غوړو کې مسکۍ هر قسم ملاوټ نه پاک او چې کوم ځای کې لیبارټری کولی شي چې کوم ځای کې کولی شي لیبارټری دي کې ځان موږ سره د ثبوت راوړي انشاءالله زه بس جب نه 5000 روپۍ انعام ورکړم چې دا بالکل اوریجنل دي. دې نه علاوه نور تاسو سره په دې دکان کې څه دي؟ دې نه علاوه موږ سره خالص سلاجد دي د چترال د سکردو حمالیا د دې ځایونو سلاجد دی او بالکل اوریجنل الحمدلله دا چې یورپ پورې لاړ دي اوسه پورې هیڅ قسمه چا شکایت نه دی کړی چې دې موږ له کار نه دی کړی یا د دې فیک دي. الحمدلله دا داسې آیټم دی چې بالکل پیور دی او 100% ذمهواری سره. او ریټ چې کوم دی د مارکیټ نه په تاسو ریټ بهترین وي که نه؟ د مارکیټ نه نیم په نیمه وي، سیز به هم اوریجنل وي. انشاءالله تاسو بهر هم تپوس کولی شي د دغې سیزونو او بیا راشي دلته هم تپوس وکړئ نو خپله به مطمئن کوي. دې نه علاوه نور د سره څه دي؟ موږ سره چې دی دا خو زعفران دي که نه؟ دا زعفران دي، هراتي زعفران دي، دا بالکل افغانستان والا. او دې سره سره کلونجي هم شته دی. کلونجي کې باره کې راځي حدیث شریف دی چې دې کې د هر مرض د مرګ نه علاوه هر یو بیماری شفا ده. ماشاءالله دا یو ډېر نایاب خوراک دی. دغې سره سره موږ خپل طاقت کا خزانه جوړو، ډېر بهترین خوراک چې بوډاګان به ځوانان کوي او ځوانان به تل دپاره ځوانان ساتي. دا موږ په خالص ګبین کې جوړو او دې کې وي کاجو وي، پسته وي، بادام، اخروټ، چارمغز. کم ځوانان یا زموږ مشران یا کور کې زنانه چې دغه شکایت کوي چې زموږ جوړونه دړ کوي، ملا مو دړ کوي، موږ کې انرژي نه وي، تکاوټ وي، ډپریشن وي، داسې خپه یو نو داسې دي انشاءالله موږ ویو چې ورځ کې دې صرف یو چمچ استعمالوي دا به بالکل چاکو چوبند او بالکل ځوانان وي. ځوانان زبردست. دې نه علاوه سره نور څه دي بھاجان؟ ګوره تاسو یو خبره کوم په اخر کې زیاتره خلکو شوګر وي په دې کې د غبین نو آیا د بغیر د غبین نه تاسو دا ډرای فروټ خرڅوئ که نه خرڅوئ؟ د بغیر ډرای فروټ نه موږ سره غبین شته او بل د شوګر دپاره موږ راوړې ده بالکل نبوي خوراک تلبینه
تلبینه کوم چې احادیث مبارک نه ثابت ده چې دې کې د غم علاج دی او دې کې چې دی دا د وربشو وړو کې جوړېږي دې کې همدغه ډرای فروټ موږ هم دې کې مچو دغې نه علاوه دې کې الایچي اوړه کړي هم دي دې کې بالکل دې کې الایچي وي پکې او دا کلونجي په دې کې شته نو دا ډېر یو بهترین خوراک دی او بل د دې مزاج یخ دی صحیح یخ دی ماشومانو لپاره والدینو لپاره هغه ځوانان چې د شپې ناوخته پورې ودي او بیا د سهار ناشته نه وي دا یو بهترین ناشته ده صحیح دین علاوه تاسو سره په دې دکان کې نور څه دي زمونږ د کتونکو ته وایي دغې نه علاوه موږ سره شته دی معجون شته دی خاص دا څه شي دپاره دي دا طاقت دپاره وي کوم زموږ واده کړي ورونه وي هغې دپاره دا خاص معجون دي داسې یا بعض زموږ ځوانان وي شکایت کوي چې موږ خوراک کوو په موږ باندې نه لګي او وزن غټېدل غواړي دا بالکل نیچرل جړي بوټیانو تیار دی دا مغې ځوانانو دپاره دی کوم چې خپل وزن دا معجون دي دا بالکل پیور اینڈ نیچرل دی دا به هېڅ قسمه ملاوټ خو پکې نشته خو دا سایډ افیکټ به هم نه لري ځکه چې دا بالکل پیور دی او هربل دغه فارموله ده په تاسو په دې دکان کې دا زیتون دي که څه دي دا زیتون تیل دی دا هغه زیتون تیل دی چې هم ته خوړلی شي هم په بدن باندې لګولی دا بارملکي دي که نه پاکستاني دا پاکستاني دي یعنی دا لکه بارملکي نه دي بهر ملک والا نه دي پاکستان والا دي خو پیور دي د زیتون تیل دی صحیح وګورئ ملګرو څنګه تاسو ته د وقاص بایو وي چې دا چې کوم دی نو بارملکي نه دي پاکستاني دي نو دی به یقینا ایماندارۍ خبره کوي ځکه چې دې ته پاکستاني ووي نو دا نور څیزونه به هم صحیح ویلي وي وقاص بھائی د دې نه علاوه تاسو سره د وزن کمیدو دپاره داسې شی شته چې سړی خپل وزن کموي بالکل شته دی وزن کمیدو دپاره همدغې زیتون قهوه ده بیا موږ سره زیتون قهوه دا وزن کمیدلو کې مدد ورکوي دغه شانتې بعضو اکثر زمونږ کور کې زمانه وي یا زمونږ وقاص بھائی تاسو سره ډرای فروټ مثال اکوړ بادام پستا کاجو دم تاسو سره ملاویږي او ډرای فروټ هم شته دی بالکل اکوړ موږ سره شته دی کاغذي اکوړ دی بالکل لاس سره به ماتېږي او دغې نه علاوه موږ سره دی کاغذي بادام او دا اکوړ چې کوم دی دا د چابۍ ولې دي دا به بالکل په چابي باندې ماتېږي خو نشته چې سټک برته رابغې وماتېږي به نه وتښتي به سټکو مټکو والا نه دا بالکل په لاس باندې ماتېږي ماشاءالله دا تاسو ګورئ بالکل لاسې ورته ورړو او ماس شو ها ټکنالوژي ده داسې به ماتېږي دغه نشته دغه شانتې موږ سره بادام دي د کاغذي بادام صحیح او دا هم ډېر په مناسب قیمت سره او دې نه مخکې ورپسې زموږ کوشش دی چې هغه فروټ چې کوم کیله سټرابري دغه شانتې امونه دغه وچ دغه ټول به انشاءالله سیزن کې موږ سره صحیح دا راته وایي دا اکوړ تاسو سره دا چابۍ ولې چې کوم دي دا به تاسو سره په څو میلاویږي دا خو په مارکیټ کې 1200 روپۍ ریټ دی دا به میلاویږي آنلاین او آفلاین دواړه 750 روپۍ 750 روپۍ دا ولې دومره ارزان بس دا خو زمونږ یو اوپر دی خصوصي ډسکاونټ بادام څه حساب سره دي بادام مې میلاویږي صرف او صرف 1800 کې کاغذي بادام بهترین ماشاءالله دا راته وایي چې تاسو په مستقبل کې څه خیال دی چې په دې دکان کې به تاسو څه شی سټارټ کوئ زمونږ د انشاءالله هغه څیزونه چې بالکل نایاب دي او د خیرآباد په سطح خو بالکل چې دی انشاءالله نو هغه به موږ راوړو او ایکسپورټ کم چې ملاوي کې امپورټ مال ډرای فروټو کې هغې ته هم زموږ اراده ده انشاءالله چې څومره حتی الامکان وي موږ به خپل کوشش ښه ممکن کوو چې هر یو څیز نایاب څیز سچري اخر کې یو سوال بل کومه یو تاسو سره بل کو په اخر کې کزنه خلکو ته آنلاین پکار وي لاور کې وي ګجراواله کې وي مردان کې وي هر ځای کې وي نو آیا تاسو آنلاین په ذریعہ باندې تاسو استول شي غي ته ارزه ته آل پاکستان ډیلیوري او بالکل ټول پاکستان ته الحمدلله زیاده تر شهرونو ته زمون پروډکټ رسیدلی دي او بالکل پوزټیو ریسپانس سره چا چې یو ځل ټرای کړل دي نو الحمدلله چې دویم ځل باندې کوئی په ځل باندې 1 کیلو سیس غوښتنه په دویم ځل 3 کیلو 4 کیلو دغه ماشاءالله
ښه په اخیری کې زمونږ د کتونکو ته د دې ایډریس د خپل موبایل نمبر ورته ووایه چې زمونږ د کتونکو تاسو سره رابطه کوي. زمونږ پته چې دا بالکل خیر آباد سټاپ سره نجیب پلازا کې سیکنډ فلور باندې زمونږ دکان دی ایم سی بی بینک د پاسه. هر کله راتلی شي نشي راتلی ټول پاکستان کې زمونږ ډیلیوري اویلیبل ده او ان شاء الله کوم سیس چې تاسو ته به پر راتلو باندې دکان کې ملاويږي همدغه سیس همدغه کوالټي به تاسو ته بذریعه ډیلیوري کې ملاويږي. صحیح. اخیری کې زمونږ د کتونکو ته خپل موبایل نمبر ووایه. زمونږ دکان دپاره یو موبایل نمبر دی 0317 068 9282. صحیح. بل نمبر نشته دغه یو دغه یو نمبر دی اینی ټایم به کولو وي. اینی ټایم به کولو وي. ملګرو څنګه تاسو کتو چې د دکاندار سره مونږ خبره ترې وشوې او دی وایي چې یاره ما سره به هر یو چیز چې کوم دی هغه اوریجنل ملاویږي جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. دا د نبی علیہ السلام ارشاد مفہوم دی چې هر چا چې ملاوټ کو دې زمانہ نه دی نو همیشه کوشش کوا تا ته الله پاک توفیق درکړي چې هیڅ چره هم ته ملاوٹ ونه کی. کتونکو کو چرتا تاسو ته هم هر قسمه ډرای فروټ غبین پکاروي په سکرین چې تکم نمبر کاری په دغه نمبر ورسره رابطه کوي. د ویډیو کتل ډیره مهرباني. خدا بادو سي د الله پاما.